دا جلسه استحکام پاکستان جلسه استحکام پاکستان بالا کیږي چې دلته د اسلام نظام راشي او دلته چاته حقوق میلاو شي او په دې حقوق کې د ټولو نه اولین حقوق دا زموږ هغه خلک چې سابقه فاتحه ده چې زمونږ کوم فاتحه پاکستان کې مرګ شوله خیبر پختونخوا کې مرګ شوله د دې استحکام دا د پاکستان استحکام دی روم او یا کاله خو ته هغې ته علاقه خیر وې او هغه د خپل قومي وجود نه جدا کړی قومي وسایلو کې د هغې حصه ورنه کړله په ټول پاکستان کې موټروې ده په قبایلو کې سړک هم نشته دی په ټول پاکستان کې بي آر ټي او میټرو لاین او اورنج لاین دی او زما په قبایلو کې د سکلو سپاو بم نه میلاویږي په ټول پاکستان کې یونیورسټۍ دي کالجونه دي او زما په دې ملک کې زما په دې وطن کې زما بچو ته هغې ته د تعلیم او د قلم او د کتاب انتظام نشته او یا کاله قبایل کې چا د تعلیم نه او د ترقۍ نه او د پاکستان په قانون وسایلو کې د خپل حق نه محرومه ساتلي دي دا قومي مجرمان دي قومي مجرمان او دا د قبایلو مجرمان دي او دې سره به حساب کتاب دا د تاریخ قرض دی په موږ باندې چې دې سره به حساب کتاب کوو عزیزانو مرجر وشو د مرجر نه پس دا خیبر پختونخوا حصه شوله او د مرجر په وخت کې دا واده دې خلکو سره او دې سیمې او دې خطې او دې خاورې سره شوې وه چې دې وطن ته به سالانه 100 ارب روپۍ ورکوو او د 10 کالو دپاره 1000 ارب روپۍ دا به ورته پیکیج ورکوو دا تقریبا کال پوره کېږي د هغه پیسو ته اوسه پورې هېڅ پته نه لګي دې قبایلو سره واده شوې وه چې 3% NFC وایي مئی 2018 کې مرجر شوی دی کانسټیټیوشنل امندمنټ شوی دی د مئی 2018 نه پس مئی 2019 راتلو والا دی 3% NFC هېڅ پته نه لګي نه یونیورسټۍ شته دی نه میډیکل کالجونه شته دی نه په سیپیک کیسه شته دی نه ګیس شته دی نه بجلي شته دی نه روزګار شته دی نه دې وطن کې عموما د ترقۍ اقدامات او منصوبې شته دی دا دې حکومت فرار او دوکه او فریب او یوټرن دې قبایلو سره اخیستی دی خو دا حکومت په دې فرار ته او دې دوکو ته انشاءالله موږ نه پرېږدو